أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم سورة البقرة رکوع نمبر 5 آیت نمبر 43 پدې آیت کې الله جل شانه خاص طور باندې بنی اسرائیل ته او عام طور باندې مسلمانانو ته د یو دوو اهم خبرو حکم فرمایلی دی واقیموا الصلاة او تاسو منځ قائم کې صلات یو خاص عبادت دی چې پښتو کې ورته مونږه لمونځ وایو په اردو کې ورته نماز ویل کېږي یو خاص عبادت دی چې په خاصو وختونو کې په خاص طریقې او په خاصو ارکانو سره ادا کېږي دې ته ویل کېږي صلات اقیموا الصلاة تاسو منځ قائم کې دا اقیمو لفظ دې ته ویل کېږي صیغه جمع مذکر غائب فعل امر حاضر معلوم اسباب افعال دا د جمع صیغه ده او د حکم د پاره راوړل کېږي او استعمالېږي او د اصول فقه یو ضابطه ده الامر للوجوب صیغه د امر چې کوم ځای کې راشي او د کومې خبرې د پاره راشي نو دا د فرضیت او د وجوب د پاره وي نو د دې اقیمو لفظ نه دا خبره ثابت شوله چې دا منځ فرض دی هر مسلمان عاقل بالغ نارینا زنانا پدیو باندې منځ فرض دی او د منځ فرض والی د اقیمونا ثابتېږي قرآن پاک کې ځای په ځای د منځ ذکر راغلی دی او چې کوم ځای کې د منځ ذکر شوی دی نو یا به ورسره لفظ د اقیمو راغلی وي یا به ورسره لفظ د اقامت راغلی وي اقامت الصلاة منځ قایمول دا اقامت په اصل کې ویل کېږي نیغوالي ته لکه یو ګلکار یو دیوال وخي یا یو برجې وخي او دی د یوې ردې د پاسه چې بله رده ږدي نو په څلور واړه طرفه سال ورسره داسې تاوی را تاوی په هغې یې نیغی نو په دې سال باندې چې دی کوم دیوال او برجې ووخي نو په دې کې هېڅ قسمه کوږوالي نه وي او د راغورځېدو یره ترخې هم نه وي هغه یره ترېنه ختمه شي او چې بې ساله ووخلی شي نو یا دیوال په یو طرف کوږ شي یا په بل طرف نو لا رسېدلي نه وي چې هغه واپس راخطا شي زمونږ دی وردګه کې یو ګلکارو خبره مې را په یاده شو خو به کوم ځه نوی نوی ګلکار شوي نو ګلکار سره به مزدوري به یې کوله بیا بس ګلکاری ته ووتو نو هغه وخت کې مونږ ډېر غریبان وو اوس هم غریبانان یو نوابان نه یو خو هغسې لکه ډېر غریبي وه نو مونږ کور کې یو داسې دالانګي غوندې کې جوړو د څه وایي ورته د چای پخلي دپاره چې دا کم دالان وي سفر هم جوړو کچن هغې دپاره مونږ وایي زه بس دې به رانه پیسې لږې واخلي هغه وخت کې د ګلکار 250 روپۍ دیاړي وه ما ته یاد شي زه وړوکې وم نو هغه برجې وخله نو مونږ ورته داسې میز ایښودي او په میز باندې هغه ورته ولاړو هغه برجې وخله نو هغه برجې چې د دې سر ته ورسېده دی په دې برجې په دې میز باندې ولاړو چې څومره پورې دا ګلکارو د دې نو دا برجې په دې ځای باندې داسې تو خطا ما ورته وی استاد جي کاکا دا برجې خو په دې ځای باندې داسې تو ده ما ته وی بچي وي په دې کې دا ډیزاین دی دا ډیزاین داسې دی خو هغه خښتې د هغه نه کږې لګېدي نو برجې په ځای وه خو داسې کږه روانه وه په ځای داسې کږه تو شوې روانه وه نو هغه چې څومره قد و هغه ځای ته چې هغه برجې ورورسېده هغه د هغې برجې نه لا راکوز شوي نه و چې د هغه نه مخکې هغه برجې راخطا شوه ځای هغه لاندې پرېوته دا په سال نه وه وخلی شوي دې کې اقامت او نیغوالی نه نو د هغې مضبوطیا هم نه وه
نو ګلکار چې دا کار کوي دی په سال کوي ولې کوي هرې خښتې پسې دی دا سال داسې داسې کوي پوچې یې مخکې کوي او پوچې دی په دې دیوال کې نیغوالی راولي او چې په سال ووخلي چې دی کې بیا کوږوالی هم نه وي کمزورتیا هم نه وي مضبوط وي دقې ته ویل کېږي اقامت په سال نیغول نو اقامت الصلات دې ته ویل کېږي چې ته مونځ داسې وکړي چې د فرایض هم پکې خیال وساتي د واجبات هم خیال وساتي د سنتونو هم خیال وساتي د مستحبات هم خیال وساتي د مفسداتو هم ځان بچ کې او د مکروهاتو هم ځان بچ کې 104 مسلې دي په مانځه کې 104 دا چې مونږ 5 وخته مونځ کوو که نه 104 مسلې دي اوس هر مسلمان له پکار دی چې دی د مونځ سره سره دا 104 مسلې زده کړي دا د په ذهن کې اینی ټایم حاضر وي پخې ورته ازبر یادی وي او د دې 104 مسایلو دی پوره خیال ساتي او مونځ کوي نو دا به اقامت الصلات وي څوک یې داسې کوي مړه مونږ مولیانې نه کوو دا عوامونه به څه ګیله کوي جومات استاد نه تپوس که تاله دا 104 مسلې درځي ورېږه زه کتاب ګورم بیا درته ویم د دم نه وي یادې صاحبه نو قرآن کی ذکر د اقامت الصلات مونځ قایم کیسے مونځ قایمول غواړي کول نه غواړي چې را منډه که ډک 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 ټیکټر ورته سټارټ که چابي ورکړه بس منډه که دا مونځ نه دی وآتو الزکاة او زکات ورکې دا زکات لفظ په عربی ژبه کې د دوو معنو دپاره استعمالیږي یو معنی د پاکوالې دا ځمکه چې پلیتي پې پروزي او لمده شي څه پې امتیازې وغیره وکړي او بیا پې نور ولګي او دا پلیتي تېنه ختمه شي په نظر نه راځي او اوچه شي نو عرب وایي زکات الارض یبسها د ځمکې پاکوالی د دې اوچېدل دي دا چې اوچه شوه لکه چې پاکه شوه خو چې په ظاهره پې پلیتي نه ښکاري نو د زکات یو معنی د پاکي یو معنی د ډیروالي چې کله دا فصل روخیږي او په پټي کې فصل پوخ شي او زیات شي نو عرب وایي زکه الزرع فصل پوخ شو فصل زیاد شو ډیر شو نو د زکات یو معنی ده ډیروالی او دا دوانه معنی د زکات سره تعلق ساتي چې صاحب نصابي او زکات تی ادا کو نو ستا دغه مال به پې الله تعالی پاک کی د هر قسمه خباست او د نجاست نه او د هر قسمه پلیتۍ نه دویم دا چې زکات تی د مال ادا کو نو په ظاهره خو به تا ته ښکاري چې مال کم شو لیکن په حقیقت کې به دا الله ستا دپاره زیات کي ته به پې پوهېږي نه او دا به زیات وي او تپوس یې د دې عامو دکاندارانو نه وکړه دا کم دکانداران چې زکات ورکوي څه کمزوري وي خبر هم نه وي صاحبه کال پې تیر شي او بیا زکات نو چې دا کم دکاندار کال په کال مستقل زکات ورکوي که نه ده نه تپوس وکوي استاد چې پروس کال په دکان کې څونه سودا وه دی به وایي یاره پروس کال پکې د 2 لکو روپو سودا وه زکات مې ورکو 15,000 روپۍ په لاکو کې 2.5 اوس پکې ګورم یاره خبر نیمه خو سودا د 4 لکو نه وړېدلې ده کال پس ګوره 15 لکه 10 لکه دا به پکې دا هغه برکت دی دا هغه ډېروالی دی چې د زکات په عوض کې الله تعالی ستا په دې مال کې پیدا کوي نو الله حکم کړی دی وآتو الزکاة دا اتوم صیغه د امر ده او د جمع ده نو دلته د دې نه د زکات فرضیت ثابتېږي د مالدارانو او د صاحب نصاب خلکو دپاره ورکعوا مع الراکعین او تاسو رکوع وکې مع الراکعین د رکوع کوونکو خلکو سره یعنی چې کوم خلک رکوع کوي تاسو هم ورسره رکوع وکې سوال لا پیدا کېږي چې استاد رکوع خو بس په مانځه کې ده که نه بری وي چې اقیمو صلات مونځ قایم کړي نو دلته رکوع یې پکې بیا ولې ذکر کړله وي دا ځکه چې د یهودیانو باندې کوم مونځ فرض و د هغوی په مونځ کې قیام سجده قیده وغیره خو خو د هغوی په مونځ کې رکوع نه وه فرض نو دلته خو خطاب اصل کې بني اسرائیلو ته شروع دی نو الله تعالی ورته وایي چې ایمان راوړئ مسلمانان شئ مونځ قایم کې او هغه یهودیت والا مونځ به نه کوئ اوس په اسلام والا محمدي مونځ کوئ ورکعوا مع الراکعین د رکوع کوونکو سره به رکوع هم کوئ نو زمونږ په مانځه کې رکوع هم فرض ده مع الراکعین لفظ یې راوړو دی راکعین لفظ کې اشاره د دې طرف ته مفسرین حضرات فرمای چې مونځ کول فرض دی او د سړو دپاره جمع سره مونځ کول واجب دی
واجب فرض ته نږدې درجه ده. بعضې فقها وایي دا واجب د دې فرضو یو قسم دی، یعنی دا په دې فرضو کې دننه یو څیز دی، د دې نه جدا نه دی. چې څنګه مونځ فرض دی دقسې جمع سره کول هم فرض دی. په دې وجه باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي وی زما زړه غواړي چې ډېرو ځوانانو ته ویم چې خشاک را جمع کې او دا خشاک ځان سره واخلم او په خپل ځای باندې په مصلی باندې بل څوک ودروم، او دا کم خلک چې بغیر د عذر نه په کورونو کې مونځونه کوي د دوی کورونو ته ورشم او د دوی دا کورونه وسوځوم. دومره سخت حکم پیغمبر اسلام فرمایي. خو وی بیا ویریږم چې په دې کورونو کې زنانه دي او په دې کورونو کې ماشومان دي، نو په زنانو خو جمع فرض نه ده کنه، په زنانو په ماشومانو خو جمع فرض نه ده، نو د هغوی د وجې نه بیا په دغه کورونو په سوځولو مې زړه نه کیږي. ګنې زړه مې غواړي چې ویې سوځم. ته ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام رحمت للعالمین د انسانانو د تمامو مخلوقاتو دپاره رحمت دی، او په مونځ پرېښودو باندې څومره خفه کیږي، څومره غوسه کیږي، څومره په جلال کې راځي چې د دې خلکو کورونو سوځولو ته پیغمبر اسلام تیاریږي. د دې نه د مانځه د جمع اهمیت معلومیږي. نو مسلمانه مونځ چې کې نو جمع سره کوه او په جومات کې کوه، په کور کې مه کوه. بل حدیث مبارک کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. د جمعات د گاونډي منځ نه کیږي بغیر د جمعات نه، یعنی په جمعات کې جمع سره چې منځ کې منځ به وشي، که جمع سره منځ نه کو په کور کې وکړو په دکان کې وکړو د منځ نه کیږي. علما او حضرات اگر چې په دې کې محدثینو بیا تعویل کړی دي چې منځ به وشي خو چې هغه کم اجر او ثواب هغه پې ورته نه میلاویږي، دا منځ یې کامل نه دی، ناقص او نیمګړی منځ دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه یو صحابي راغی، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای وی نابینا او نظر یې نه لګېدو، او حضور پاک لراغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وی د الله محبوبه زما خو نظر نه لګېږي او کور کې څوک شته دی نه چې جومات ته مې راولي، نو ما ته اجازت دی کور کې منځ وکړمه. وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ورکو چا وزا تا ته اجازت دی. وی دا صحابي په امسا باندې روان شو، وی بیا ورپسې ناګانه کې आवाज کو چې یا لکه ستا کور ته د اذان आवाज را رسی، مؤذن چې اذان کوي هغه وخت کې خو سپیکر نه وي، داسې به اذان کول، نو ستا کور ته د اذان आवाज را رسی. وی هغه وی چې حضور اذان आवाज خو کور ته را رسی. وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ارشاد فرمایي چې بیا خو ستا دپاره زه څه عذر نه وینم، ستا دپاره خو بیا جومات ته راتلل بهتر دي. ګوره نابینا صحابي دي، په سترګو ړوند نظر نه لګي، او هغه ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کور کې مونځ مه کوه جومات ته راځه. نو دا چې بټې بټې سترګې دي او دا دروازې په سړکونو ناست دي، داسې چینجانو ته ګوره داسې ګوره، ته به خدای ته څه عذر پیش کړې چې زه ولې جومات ته نوم راغلی، ما ولې فرض مونځ په دکان کې وکړو، ما ولې فرض مونځ په کور کې وکړو، ما ولې فرض مونځ د پټي په پوله باندې وکړو، او ما مونځ ولې ونه کړلو، الله ته به څه عذر پیش کړې، څه عذر در سره شته، څه بانه در سره شته؟ هغه نابینا دي او هغه د پیغمبر صحابي دي، الله رسول ورته وایي چې جومات ته راځه. الله زما ورونو مونځ ګورې ډېر اهمیت لري ډېر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي څوک چې 15 وخته پابندۍ سره مونځ کوي ده ته به الله تعالی 2 پروانې ورکړي، یو به دې منافق نه مري، مسلمان کلمه ګو به مري، دویم په ده به د جهنم اور الله حرام کړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چا چې یو منځ قصدن عمدن پرېښودو، قصدن په قصد به ایسه بیسه، نه بیمار دی نه څه عذر دی نه ورته څه تکلیف شته نه ورته د دشمن یاره ده چې څوک به مې مړ کړي که جومات ته ځم، ایسه بیسه مونځ یې کولی شو ویې نه کو. وی د جهنم په دروازه باندې د دې سړي نوم ولیکلی شي، نوم، او د ده دا نوم به د دوزخ د دروازې نه تر هغې وخته پورې لر نه کړی شي تر څو چې ده د دې مونځ د پرېښودو عذاب نه وي څه کړی. اوس په الله ته څه عذر پیش کړي؟ مسلمانه سوچو که ځان سره کړه د دوزخ په دروازه به ورتېرېږي صیبه، که ستا دا خیالي چې زه ورېږه د 80 کالي شمه او خولې نه مې غاښونه وځي او کلشپ شمه ملا مې راټیټه شي او کونټۍ به مې بیا نیولې، بیا خدایه پاکه بس معاف مې کړو عمر مې تېر، بیا دې نه معاف کوي. داسې سوباړي به درته ونیسي، داسې سوباړي چې بیا به ګوره چغې به دې څوک نه اوري. اوس خو د ځوانۍ په زور کې، اوس خو ته په جوش کې صیبه د یو مونځ په پرېښودو د جهنم په دروازه باندې نوم لیکلی کېږي. مسلمانه د غفلت په خوب
ودی سے برا بیدار شه. نو مونځ یو ډېر عظیم او لوی عبادت دی. د قیامت پر ورځ چې حساب کتاب شروع شي د ټولو نه اول به د مونځ حساب کیږي. مونځ دې پوره کړی دی که نه؟ او چې مونځ دې پوره راووتو باقي عبادتونه به دې پوره راوځي. په هغې کې به د سره الله نرمي وکړي. او چې د پرچې اول سوال دی په صفر وي په انډه وي نو نور پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي د چا مونځ ناقص او نیمګړی راووتو د ده به نور عبادتونه هم نیمګړي وي. صاحبه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به چې یو څوک د یو علاقې گورنر جوړو هغه ته به یې ویل لکه د مونځ خیال ساته، ګورې د مونځ اهتمام کوه ځکه چې ته مونځ پوره کولی شي ته به د انسانانو نور حقونه هم پوره کړی شي. او چې ته د مونځ په شانتي لوی عبادت هغې کې تا نه کمي راشي مړه ته به نور کارونه څه پوره کړي، ته به نور د اسلامي احکامات څه پوره کړي. دا د اذان خبره مې وکړله. د اذان نه مراد دا دی چې یو سړی د جماعت په سر باندې ودرېږي او بغیر د لوډ سپیکر نه اذان وکړي نو د اذان اواز چې کم کورونو پورې رسي دا تمام کورونه د جماعت په ګاونډ کې راځي. نو د دغې کورونو د خلکو دپاره به په جماعت کې مونځ کول واجب وي او د جماعت نه بغیر به په کور کې مونځ نه کېږي به خو ثواب به پې نه میلاویږي، ناقص به وي. که یو چا په داسې جماعت کې مونځ وکړو چې هغه جماعت کې د جمع مونځ خو کېږي خو د جمعې مونځ پکې نه کېږي نو ده ته به په دې مونځ کولو باندې 25 مونځونو ثواب میلو شي. او په یو حدیث مبارک کې 29 درجې د 29 مونځونو ثواب به ورته میلو شي. که یو چا په داسې جماعت کې په جمع کې مونځ وکړو چې هغه جامع مسجد دی د جمعې مونځ هم پکې کېږي نو ده ته به په دې مونځ باندې د 12,000 مونځونو ثواب میلو شي. که یو څوک بیت المقدس ته لاړل مسجد اقصی ته فلسطین ته او دلته د جمع سره یو مونځ وکړو نو ده ته به په یو مونځ باندې 62 کروڑو او د 50 لکو مونځونو ثواب میلو شي. که یو څوک مسجد نبوي ته لاړل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام جومات ته او دلته یو مونځ وکړو نو ده ته به په یو مونځ باندې 3 میله او 12 کربه او 50 عربو منځونو ثواب میلو شي. که یو څوک حرم شریف ته لاړل بیت الله ته او دلته یو مونځ وکړو نو ده ته به په یو مونځ باندې 1.5 څنګه او 15 قدمه منځونو ثواب میلو شي. یا لکه په دې انسو پوهېږې ما که دا انسي درځي که نه لس اکائی چې راجمه کې اکائی یو ته وایي اکائی ایک لس اکائی چې راجمه کې دې ته وایي یو دهائی 10 لس دهائی چې راجمه کې لس دسې چې راجمه کې دې ته وایي یو سیکړه لس سیکړې چې راجمه کې لس د سلو لوټونه راجمه کا دې ته وایي 1000 او 100,000 چې راجمه کې 100,000 دې ته وایي 1,00,000 او 100,00,000 چې راجمه کی دې ته وایي 1 کروڑ او 100 کروڑه چې راجمه کی دې ته وایي 1 ارب او 100 ارب چې راجمه کی دې ته وایي 1 کرب او 100 کرب چې راجمه کی دې ته وایي 1 دم او 100 دم چې راجمه کی دې ته وایي 1 پدم او 100 پدم چې راجمه کی دې ته وایي 1 سنگ او 100 سنگ چې راجمه کی دې ته وایي 1 محاسنگ. دا د هندوستان د علماو حساب کتاب دی. استاد جي مخکې ورپسې درځي که نه مړه دا شته خو یاد که نه په دې شته پوهېږي نه استاد جي ته وایي چې مخکې درځي که نه په دې شته خو ځان پوهېږه خو دغه اکائی دهائی سیکړ او هزار دي بس یاد کړي دي. انګریزان ورته په دې انګریزۍ کې ملیون بلیون ټریلیون ورته وایي هغې وایي 10 لکه 1 ملیون دی او 10 میلیونه 1 بلیون دی او 10 بلیونه 1 ټریلیون دی او دام د عربی ژبې الفاظ دي. صاحبه د عربی د حساب کتابونه راواله هغې کې لیکلي دي میلیون بلیون تریلیون نو د انګریزانو د عربی ژبې دغه ټکي را پټ کړي دي او په خپله ژبه کې میلیون او بلیون او ټریلیون یې جوړ کړي دي.
دا دونه ثوابونه او حسابونه او کتاب دا دې د کوم ځای نه پیدا کړل استاد جي. نو احادیث مبارکه وګوره په حدیث مبارک کې راغلی دي چې په یو منځ باندې 25 درجې ثواب ملاويږي. بل حدیث کې راغلی دي په یو منځ باندې 20 درجې ثواب ملاويږي. بل حدیث مبارک کې راغلی دي یو څوک د خپل کور نه د الله په لار کې ووتو، د الله د لارې نه څه مراد دي چې کور کې د چاراندام وکړو جومات ته روان شي داسې شوه لکه چې د الله لارې ته ووتلې، چې د کور نه ځې حرم شریف ته عمرې له او حج له د الله لار کې روانې، علم حاصلولو له د کور نه ووتې دا د الله لار ده، تبلیغ کې ووتې دا د الله لار ده، جهاد فی سبیل الله کې ووتې دا د الله لار ده. خو د کور نه چې د دین د کم یو حکم د قایمولو دپاره وځي او د دین د کم کار دپاره وځي بس دا د الله لار ده. او حدیث مبارک کې راغلی دي چې د الله په لار کې ووتلې نو یو منځ په 900 درجې باندې زیاتېږي، نو 900 بیا په دې 25 کې ضرب ورکو بیا په دې 20 کې نو بیا مضاعف بیا په دې کې نه دي یو په بل باندې دوچن کېږي. نو دا حسابونه علماء کړي دي یا لکه دا چا کړي دي د هندوستان یو عالم تیر شوی دی مولانا زکریا نور الله مرقده، هغوی یو کتاب لیکلی دی فضائل اعمال، او بل یو کتاب لیکلی دی فضائل حج. هغوی په دې کتابونو کې دا حسابونه لیکلي دي صاحب د مانځه د دې اجرونو د ثوابونو. او د هندوستان یو بل عالم دی مولانا عنایت الرحمن صاحب نور الله مرقده، هغوی د علم الحساب یو کتاب لیکلی دی په هغې کې دا حسابونه د دم په دم او څنګ او مهاسنګ دا یې لیکلي دي. نو دا دونه اجرونه او ثوابونه دي خو څوک پې ګټي چې مونځ کوي که نه سر خوړلي چې مونځ کوي نو دا دونه ثوابونه به الله درکړي. الله تعالی دې مونږ ټول 15 وخته مونځ ګزاره جوړ کړي او د بیلمازۍ نه دې الله وساتي. تاسو ته پته شته وي سپی چې سار پاسي که نه او خنزیر نو ویدي دي سار وختي کې داخله د اسمان ته اوچته کې غړانګې وخي. نو د حیات الحیوان نومي کتاب کې لیکلي دي ویدي چې دا چغې وخي ویدي شکر ادا کوي چې یا الله ستا لاک شکر دی چې سپی دې پیدا کړم خو چې بلمازه دې نیم پیدا کړې. او دا خنزیر چې سار وختي راپاسي ویدي چغې وخي اوچتې براندې وخي ویدي په دغه آواز کې دا وایي چې یا الله ستا لاک شکر دی چې بد خنزیر دې پیدا کړم خو چې بلمازه انسان دې نیم پیدا کړې. وخ مسلمانانو د دې نه پس پرته زه نور څه ووایم د دې نه پکې نور بیا څه پاتې کېږي. مسلمانانو د الله د رضا دپاره 15 وخته پابندۍ سره مونځ کوه او په جمع سره یې کوه، په کورونو کې مه کوئ ښه، ځان نه ښځوټانې مه جوړوئ، جومات ته راځئ په جومات کې مونځونه کوئ. واقیموا الصلاة او تاسو مونځ قایم کې، وآتوا الزکاة او تاسو زکات ادا کې، ورکعوا مع الراکعین او رکوع کې تاسو د رکوع کوونکي خلکو سره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.